أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا اجدو زنممم فیما پهاغ سکی اوحی الیا چه وحی کرلی شوی دی ماتا محرمن حرام کرلی شوی علا طاعم پیو خورن کی یطعمه چه خوری حغیلرا الا ان یکون میتتن مگر چوی مردارا او دمم مسفوحا یا وین بهیدن کے بیدلے شوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فإنه رجس پس بیشک دا پلیتی دا گندگی دا او فسقا او یا دا نافرمانی دا احل لغیر اللہ به چه آواز اوچت کرلی شوی په هغې باندې د غیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې مجبور کړلی شو او نو د نافرمانی کوونکې ولا عاد او نو د حد نه تجاوز کوونکې فإن ربک غفور رحیم پس بیشک رب ستا دے بخون کے او مہربانا وعلى الذین هادو او پہاغی کسانو باندی چی یہودیت اختیار کرو چی یہودیانو حرمنا کل ذی ظفر حرام کریو منگا ہر نکدار سیز ومن البقر والغنم او د غواګانونا او د ګړو بزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کړیو مونږ په هغې باندې واز دې د دې دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر هاغه واز دینا چې لګېدلی وي د شاګانو د دوی سره اویل حوایا یا لګېدلی وي د کلمو سره او مختلط بعظم او یا یوځای شوي وي د هډوکي سره ذالک جزیناهم دا سزا ورکړې وه موږ دوی ته ببغیهم په سبب د ظلم د دوی وإنا لصادقون او بیشک منگا خامخا رشتنیو رشتیا وینکیو فإن کذبوکا پس کچرت دوی نسبت دروغ کویتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقل نپستورت اوایا ربکم ذو رحمت واسعہ رب ستاسو خاوند فراخ رحمت دے خاوند رحمت فراخ دے ولا يرد بأسه او نواپس کولے کیگی عذاب دہغا عن القوم المجرمین دا قوم مجرماننا سيقول الذين اشركوا زرد چو بوائی هاغ کسان چه شرکی کڑے لو شاء الله ما اشرکنا کچرت خوخشوی دا اللہ تعالی نمون بشرک نو کڑے ولا آباؤنا او نپلارانو مشرانو زمونگا ولا حرمنا من شيء او نبو من حرام کری حس یو سیز لرا كذلك كذب الذين من قبلهم هم دقرنگی نسبت دروغ بکولو هاغی کسانو چی وو مخی دوینا حتی ذاقو بأسنا آن تردی چی وسکو دوی عذاب زمونگا قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام
هل عندكم من علم آیشته دې ستاسو سره څه علم څه دلیل څه پوهه فتخرجوه لنا چې راښکاری کوي موږ ته ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مگر د ګمان وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل خبرې کوونکي د ځان نه خبرې جوړونکي قل ورته ووایه اے نبی علیه السلام فلله الحجة البالغة خاص الله لره دې دلیل واضحه دلیل محکم او پوخ فلو شاء لهداكم اجمعین بس که چرته خوښه شوې د الله تعالی نو هدایت به کړو تاسو ټولو ته قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم هلما راولی تاسو شهداءکم الذین گواهان مشران خپل هغه یشهدون ان الله حرم هذا چې گواهی وکي هغه چې بشک الله تعالی حرام کړی دي دې لرا فإن شهدوا بس که چرته دغه مشران گواهی وکي فلا تشهد معهم نو بس تم قبل و گواهی د دوی اس اعتبار نشتا د دوی په دې گواهی اس باور نشتا هر وخت دوی دروغ وی او خپر ډاګ باندې وی د دوی په خبره اعتبار مکوا ولا تتبع اهواء الذين او تابعداري مکو د خواهشاتو د هاغ خلقو کذبوا بآیاتنا چې هغې نسبت د دروغ کړی دی زمونږ آیاتونو ته والذین لا یؤمنون بالآخرة او هاغ کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دوی د خپل رب سره نور سیزونه نور خلق برابروي د دوی په خبره هم اعتبار ورنکړي